نو نن په سوشل میډیا باندې الله دې معافي وکړي، الله دې د دې باطلو علماو نه زموږ او ستاسو د ټولو حفاظت وکړي چې دا د علماو په جامه کې را دننه شوی دی، په سکرین باندې زما نوجوان ته زنانو ته ډیکوریشن مولا عالم ځان نه جوړ کړی دی، ګیرې پرېښودې ده، پټکې وهلی دی او څه خبرې کوي. تراویح په کم ځای کې راغلی دی او دا تراویح په قرآن کې کم ځای کې دي او په حدیثو کې کم ځای کې دي او ما ته لفظ تراویح وښایا. تا قیامت مور راوړې به دا د تراویح لفظ ثابت نه کی او دا چلې وغه چلې په ایمان ووایا ته دا کتونکي ته دا کم پیغام ورکې. هر نوجوان به وي، هر زنانه به وي، هر سپینګیرې به وي چې تراویح نشته، ابه تراویح پرېږدي، دغه عبادت به پرېږدي، دغه نوافل به پرېږدي. په رب کعبه قسم تا ته څه پته ده د تراویح په یو سجده باندې الله رب العزت خپل بنده دپاره په جنت کې داسې ونه ولګوي د هغه ونې د لاندې عربي 500 کاله منډه ووي د هغه ونې سورې به را لاندې نه کي. تا ته څه پته ده د رمضان المبارک په دې تراویح په دې یو سجده باندې 1500 نیکیانې دي. تا ته څه پته ده په دنیا کې تا سره 10 روپۍ دي، په هغه 10 روپو باندې یا هغه 100 روپو باندې بازار ته لاړې، سودا دې وکړه، 100 روپۍ ختمې شوي، 1000 روپۍ ختمې شوي، بیا درله څوک سودا درکوي چې ته ورته هغه 1000 روپۍ مې درکړې او دا سودا دې راکړه، نوره سودا هم راکړه، درکوي دله ته وایي نورې پیسې راکړه، څه راکړه، نورې پیسې راکړه، نوره سودا درکم. و قربان شم زما محترمو په جنت کې به دا سسټم نه وي چا سره یو نیکي وي څو نیکیانې، یو نیکي په دې یو نیکۍ باندې به ده ته بار بار بدله ورکولی شي، په دې یو نیکۍ باندې به ده د درجات بار بار بلندولی شي. دا به نه وي چې ستا یو پېره درجه بلنده شوه بس دې نیکي ختمه، نه جي نه، د یو نیکۍ په بدله کې به د درجات بار بار بلندولی شي، بار بار به ترقي ورکولی شي. زما محترمو د روجي رمضان المبارک په میاشتو کې د تراویح په یو سجده باندې 1500 نیکیانې دي. څومره؟ 1500 نیکیانې. الله اکبر، 1500 نیکیانې. او زما محترمو اوس د رمضان المبارک یو ورځ تراویح چا وکړلې، یو ورځ تراویح دته به 80,000 نیکیانې میلاوي شي، دته به 80,000 نیکیانې میلاوي شي. د قرآن مجید حروف وګوره، 3,23,671 حروف دي د قرآن. راشه کالکولیټر راواخله، یو حرف باندې 10 نیکۍ دي، بل روایت کې راځي یو حرف باندې 100 نیکۍ دي. زما محترمو 3,23,671 حروف ولا 100 کې ضرب ورکا، خبره کوم خوا لاړه، دومره نیکۍ ستا په عملنامه کې ولیکلی شي. تا د دنیا ګټې کتلې، راشه لږ د آخرت ګټه مو ګوره. دا ته چې ولاړې ستا خپې درد کوي، قاري صاحب یو سپاره ووایي، 2 سپارې ووایي، 3 سپارې ووایي، هغه حروفو ته ته ولاړې خپې دې درد کوي، تکلیف کې. زما محترمو 200 کارونه دي او ولاړې چې نه دا د الله کلام لوستلی کېږي. دا موقع به بیا چېرته میلاوه شي پته نه لګي. چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړو، چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړو، تخت او تاج د شاه جهان نشلو پاتې، د دولت نه یې کنګال قبر ته یوړو. دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي چې د یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو. بله ورځ مرګ را روان دی، اوس کولی شي بدن کې د ساه شته، بدن کې د روح شته چې دا خپلو کې یو بل سره جدا شي. بیا زما عزتمندو انسان څه کولی شي؟ انسان څه کولی شي؟ بیا به وایي چې تراویح وکم، ختم وکم، دا وکم، هغه وکم، بس سانس ہے، چانس ہے، سانس ختم، چانس ختم. انشاءاللہ په دې خپل ژوندانه باندې، په دې خپل روغ صحت باندې انشاءاللہ تراویح به کوو، انشاءاللہ د چا د کسته به تراویح کوو، انشاءاللہ ختم به کوو، انشاءاللہ زما محترمو قرآن تلاوت به کوو، انشاءاللہ د موبایل استعمال به صحیح کوو، انشاءاللہ دغه شان پشمني ته به راپاسو، تهجد به کوو، انشاءاللہ. نو ما تاسو ته وویلې زما محترمو ان قریب مرګ را روان دی، مرګ. او چې کله دا نقلي سترګې ستا پټې شولې خوشحالۍ شروع شوې،